یو ورځ یو با پرده ښځه وه او هغې یو نیک سړي سره واده وکړو او عزتمندو دې ښځې سره په دې شرط واده وکړو چې زما د پردې به ته خیال ساتې ته ما د دې وجې نه منتخب کړې چې ته ښه سړی نو زما د حیا د عزت او زما د پردې به ته خیال ساتې هغه ویل بلکل ما ته هم داسې ښځه پکار ده چې حیا نه کوي پرده داري نو شروع کې عزتمندو یو کال دوه کاله پورې دې سړي د دې ښځې د پردې د حیا ډېر زیات خیال ساتو په دې دوران کې د دوی یو بچی وشو نو بیا دې سړي باندې دا تکلیف او دا کار او خرچه لږه زیاته شوه نو ده ځان مخکې به یو پټی کو بیا یو بل پټی مو نیولو کروندۍ زیاته کړه فصل زمینداري زیاته کړه نو مخکې به د داسې چل کو چې په خپله به دې روټۍ پسې راتلو او کور نه به ځان له وړه یا به دلته وخوړله بیا به لاړې کار له نو په دې درېیم کال باندې دې ښځې ته وایي چې ما باندې کار زیات شوی دی نو ته داسې چل کوه دا روټۍ ما له را رسوه پټي ته هغه ویل ګوره زه چې په لاره درځمه کله یو ګوري کله بل ګوري ما ته ډېر سخت تکلیف وي د خلکو دا سترګې عزتمندو تیرونه دي او حدیث کې راځي دا د شیطان د تیرونو نه یو تیر دی نو د شیطان تیر خو بیا ډېر تیز نو ما ته ډېر تکلیف کېږي هغې ورته ویل ګوره ګزاره به کوو بس څه به کې خیر دی برخه خو دې په سر کړي او ارسئ او هلته کار ګران دی ارس ګراني راغلی مهنګایي راغلی ده هغې ویل زه صحیح ده خو ګوره ما ستا واده کړې وه چې ستا د حیا د پردې او د دې شیزونو به خیال ساتم هغې ویل دعا خو دومره خبره نه ده هسې اسمان دې په سر اوچت کړی دی او ټولې ښځې ګرځي او تا رانه ځان نه فرشته جوړه کړې ده څه غریب هغه شو هغه ویل ګوره د انسان په زندګۍ باندې د هر عمل اثري هغه ویل دا څه خبره ده او د دې به څه اثري ویل زه صحیح ده کال نیمه هغه دغه ته لاړ نو بیا عزتمندو یو بل ماشوم یو شو څه وخت پس چې کوم دی دا سړی مالداره شو ترقي وکړله نو زمونږ عجیبه خلک دا دی چې کله سړی مالداره شي نو د دوی په بدن باندې کپړې کمی شي د مالداره خلکو د ښځو په بدن باندې کپړې نری مي او کمی مي لوپټې نه پرتوب کې سوري کړي وړې وړې کپړې استعمالوي او موږ او تاسو دې ته ثقافت وایو دې ښځې ته ویلی چې زما میلمانه چې کله راځي نو ته کوشش کوه په دې نوکرانو باندې ورته دا سامان مږ د پخپلې ورته ږده داسې وی د خدای باندې زه هغه پټي ته به مې سامان دروړو نو زه څه نه څه پرده به کېده نو اوس دلته میلمنو سره ته ما کښېنې هغوی سره سلام دعا کوه او تا ما سره واده کړی وه چې زه به دا ستا د حیا د پردې به خیال ساتم ویل داسې دي نن زما خو دا هم خبرې دي او زما میلمانه خو ستا ته په بد نظر نه ګوري دا خو زما د رونو په شان دي په بهرحال دقه د شیطان دوکي بهرحال دې دوران کې عزتمندو مجبوره وه ښځې مجبوره د خاوندانو نه بس دغه سرویس هم شروع کو ملاوېده را ملاوېده بس بیا خو ښځه عادت شي ګرځي یو درېیم ماشوم یو شو یو ځل دا ښځه خاوند خپلو کې ناست و دا خاوند یې ښځې ته وایي چې ستا په بچو باندې د دې اثر دی ستا د درې واړو بچو کې فرق دی او څه شی دي زما بچي دي خپل بچي مې دي ویل خپل خو دي خو اخلاقو کې تمیز کې عادتونو کې خبرو کې د دې درې واړو فرق دی او وجه هم اقه ده چې تا زما څومره چې حیا پرده کموله ختموله دقه شان دي په بچو کې فرق راغلی هغه وایي دا ته فضول خبرې کې هغه ویل فضول نه دا ګز او دا میدان ویل دا بچي دي چک کا ویل زه صحیح ده نو دا یو ورځ چې کوم دی دا بچي یو بچی کور ته رالی دا مشر چې مشر رالی دې ښځې په ځان باندې ویښته خواره کړي او دې بچي ته بچی چې رالی مورې داسې ګډه وډه ولیده ویله څه چل دی مورې غریب ډېر خفه شو ویلې بچی دا پلار دی په ما باندې ډېر ظلمونه کوي او ډېر وخت ما سره تیر کړی دی تاسو ماشومان وئ ما به تاسو ته څه نه ویل خو زه ډېر سختي ما باندې تېره کړې ده نو دا مشر زوی چې کوم د هغه حیا په زمانه کې پیدا شوی هغه ورته وایي مورې د دنیا ژوند دې هسې دې تېر کړی دی او وخت خو هسې تېر شوی دی او ته زما مورې دا مې پلار دی که هغه وخت کې تا خپل پلار ته رور ته ګیله کړې وې بیله کړې به وې جدا کړې به دې وې اوس خو تا ته د دې ثوابونه او اجرونه میلاو شوي دي
اوس که زه د دې پلار نه بدله علم نو ستا هغه ټول ثوابونه ختمیږي ځکه بدله دې واخیسته قیصه ختمه هغه پلار اوس دې کوټه کې ناست دی یا پردې نه شاته دا خبرې اوري چې لکه دا زوی مې څومره ښه سړی دی او مور یې الټه پویه کړله اوس هغه یې سم نه دي کړي خو دا خو فرضي قیصه وه بیا دا دویم زوی رالی دې دویم زوی ته وایي چې ستا پلار ما سره داسې داسې سختي کړي دي بس هغه یو څو ردې بدې وویلې دا د نن سبا مړونه نه دي غټې غټې ګیرې به پرې غوستي خو ظالمان دي اوس د پلار نه تپوس نه کوي چې هلکه څه چل دی خو بس دغې د یو څو ردې بدې ورپسې ښې وویلې او بیا ویلې بس مور یې پرېږدی هسې دماغ راله مه خرابوه او بوډا به مې د لاسه چې کوم دی خراب شوی بس هغه ویلې بچه پرېږدی خو بس هسې مې تا ته ویل ویلې ښځه صحیح ده درېیم بچی رالی هغه ته وایي چې د پلار دې را سره داسې داسې کړي او ډېر ظلم زیاتې را باندې کړې ښځو له خو ډېرې قیسې ورځي بس هغه ورته مور یا ډر کوه د نن سبا خاوندان او پلاران نشته او دا پلار نه پلار او پلار لا څه ته وایي مور خو موري او ته اډر کوه مورې اډر او بس کوټه کې راواغستو او ویل چې دې ځل پلار راشي چې د خپو کې مې دله غزار نه کو نو بیا وایم اوس دوی ته نه ګوري چې لکه پلار مې دی تپوس دې وکړه فلانې ته وکړه خو به د موره خبرو به داسې اثر وکړو وایي پوزه به درته په دې ځمکه راکاږي اوس هغه پلار یې ګوري چې دا د ظالم بچی موږ باندې پوزې راکاږي مخکې به خپل ګړینګ نه شو پاکولی پوزه وله موږ پاکه کړې ده اوس موږ باندې پوزې راکاږي بهرحال عزتمندو دا ښځه دې خاوند ته د شپې وایي څنګه چل دی سیر نه څوک پخېږي هغه ویل دا خو بلکل بدل کسان دي ویل دا درې واړه ستا بچي دي دا یو د هغه وخت بچی دی چې ما به حیا کوله پرده کوله تا به زما د حیا عزت خیال ساتو دا په هغه وخت کې پیدا شوی دی دا دویم چې سره ګزاره وکړه نو هغه وخت کې تم ما سره ګزاره کوله صرف پټي ته به را باندې وړل راوړل کول نور دې را باندې ډېر خیال نه ساتو نو به دغه بچی دې ګزاره حال دی بس کوټه کې د پسې راوانه غوستو نور یې درپسې هر څه وویل او دا دریم هغه دی چې تا کله مانه شوپیس جوړ کړو د خلکو مخې ته یې ګرځوله ما زما په بدن باندې د هغوی غلط نظرونه پرېدل زما نظرونه غلط ځایونو باندې پرېوتل د دقې اثر په دغه ماشوم باندې وشو نو اوس دې دا چې کوم دی خیر دې نشته که دا رالی هغو ته یې زر زر ورته ووایه چې ګپ مې لګو سړی مې چېرته لاره کې بانډه نه کي نو بهرحال عزتمندو دا به نه وی چې یو کار وشو او بس ختم شو دا د الله یو رب العزت یو سیستم دی د ښه څیز ښه اثري د بد څیز بد اثري الله پیدا کړي دا څیزونه داسې دي